الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى في موضع آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما عزت مندو مسلمانانو کتنکو، اللہ جل جلالہ دے زما استاسو کامل ایمان نصیب کی، او اللہ جل جلالہ دے زمونگا آخر خاتمہ بالایمان کی، او اللہ جل شانہ دے زمونگا اعمال دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت طریقو مطابق. مسلمانانو حاضرین و کتن کو، ستاسو مخیطہ میں دا قرآن کریم سے حصہ تلاوت کرلا. قرآن کریم کی اللہ فرمائی: کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ذی روح، ہر یو نفس، نارینا زنانا، لوی وڑو کی، عالم غیر عالم، بادشاہ گدا تور سپین، دا ہر خاندان والا چی دے، دا ہر ملک والا چی دے، انسان دے، زناور دے، حیوان دے، پیرے دے، خوچ نفس دے سا اغسطو والا دے، نو دی با دا مرگ پیالہ سکی، پا دبان دے با مرگ خامخا دا رازی. لہذا زما عزت مندو، دا مرگ نپس اللہ سر پیشی دا، اللہ تا مخامخ کی دل دی. زمونگا دا ایمان دے و دا مقیدہ دا چی مسلمان دا ہمیشہ دا پارا پیدا دے، بلکہ انسان دا ہمیشہ دا پارا پیدا دے، دا انسان ختمی دل نشتا. صرف دمرا دا چی خلق ہوئی انتقال کر گئے، انتقال او شو، دا یو زین بل زیتا منتقل شو، دا عالم دنیا نا عالم آخرت طرف تا منتقل کی دل دی. التبیا ہمیشہ دا پارا جن دے، ہمیشہ دا پارا کامیابی دا، او یا ہمیشہ دا پارا ناکامی دا. لہذا کتیا پدی دنیا کے جن دا پیغمبر علیہ السلام دا سنت و مطابق، دا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احکامات و مطابق، او دا اللہ جل جلالہ دا قرآن مطابق تیر کھڑی وی، نو یقیناً خبر رچی دے با آخرت کے خوشحالوی، پا قبر کے بخوشحالی. او کہ خدای مکا دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا احکامات و خلاف جن تیر شوی وی، نو بیا پریشانی دا، دنیا و آخرت کی پریشانی دا، قبر کی پریشانی دا، پتل دا میزان کی پریشانی دا، پولیس رات باندے پریشانی دا. اللہ ریتے زمون امانو کی. زما عزت مندو، بلزے کہ اللہ جل شانہ فرمائی: وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. دا پیغمبر علیہ السلام چے تاسو تا کم خبر او کم احکامات در کئی، کم احکامات تاسو تا جاری کئی، دا کم سنت تی پاغی باندک لک عملو کے، او دا کم خبرو نتاسو منی کئی، دا غینا منش پا تمام اوامر او منہیات دا پیغمبر علیہ السلام باندے عملو کی. لہذا دا مسلمان جن دا بر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا رڑلی شوی دین مطابق ہوئی.
دا به د قرآن کریم د احکاماتو مطابق وي، کاغه غم وي، کاغه خادي وي، کاغه لباس وي او کاغه خوراک وي، کاغه معاملات وي او کاغه معاشرت وي او کاغه عبادت وي، په هر موړ او په هر قدم با مسلمان د پیغمبر طریقې ته ګوري او د الله حکم ته بګوري، د شریعت مطهره احکاماتو ته بګوري، د هغې مطابق به خپل ژوند تیروي. لہذا زه نن تاسو سره د میت او د مړي او د غم متعلق یو څو خبرې هغه مخې ته کوم چې د شریعت مطابق مونږ او تاسو له څنګه کول پکار دي. د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې غمونه راغلي دي، ګاونډی وفات شوي دي، صحابه وفات شوي دي، ملګري وفات شوي دي، د تره زوی د ماما زوی وغیره وغیره. پیغمبر علیه السلام مونږ او تاسو ته په دې معامله کې څنګه طریقه او څه حکم پرېښی دی. زمونږ شریعت او زمونږ فقه زمونږ قرآن د دې باره کې څه وایي. لہذا زما عزتمندو، اسلام انسانیت لا او بیا مسلمان له ډېر قدر ورکوي، عزت وله ورکوي، احترام یې کوي. یو مسلمان وفات شي، نارینه دی، زنانه دی، عالم دی، غیر عالم دی، مالدار دی، غریب دی، تور دی، سپین دی، دا فرق پکې نشته. نوم مسلمان وفات شو، شریعت هغه له عزت ورکوي، ډېر په عزت او په احترام به د هغه غسل وکړي، جنازه به وکړي، کفن دفن به وله وکړي. لہذا زما عزتمندو، مونږ او تاسو د تمامو احکاماتو پابندي وساتو. مثال په طور یو سړی دی، د هغه پلار بیمار دی، مور یې بیماره ده، د ټولو نه لومبی د هغې خدمت دی. ورور بیمار دی، ګاونډی دی، د هغې د خدمت خیال وساتو، د هغې د دارو درملو خیال وساتو. پلار کور کې بیمار پروت دی، زما نه څونه وس کېږي، زه خپل وس بلکې د وس نه سیوا کوم او د پلار خدمت کوم، شپې ورته وړم، ورځې ورسره تېروم، خپې وله چاپي کوم، علاج معالجه وله کوم. او په دغه خدمت کې په چا باندې احسان نه کول چې اوهو زه خو د پلار خپې چاپي کوم، زما دا ورور خو چېرته رانغی، ده خو وله چاپي نه کړی، ما خو په پلار دونه پیسې ولګولې، نن مې وله جوس راوړه، نن مې وله دوایي راوړه، زما د ورور خو چېرته دا کار ونه که. داسې نه کول، د دې څیز نه اجتناب پکار دی. د پلار او مور خدمت، هغې سره احسان کول، د بیمار خدمت کول، د هغې بیمار فرسی کول، په دې کې د اخلاص نه کار واخلو. بالخصوص د مور او پلار، د ورور او خور د هغې خدمت کول، دا بې لالچه وکړو او دې ته نه ګورو چې بل کوي نو زه به هم کوم، که بل نه کوي نو یوازې زما خو پلار نه دی، د دم پلار دی که نه، دې دې موله دوایي راوړي چې ته یو ډسپرین ګولی وله راوړې ده. دا خبرې نه کول، په نره باندې او په سچه باندې او په اخلاص باندې د پلار، د مور، د رور، د خور هغې بیمارانی د هغې خدمت کول پکار دي. بیا زما عزتمندو، که کله پلار بیمار و، رور بیمار و، مور بیمار و، د الله طرف نه فیصله راشي او هغه وفات کیږي، نو په وخت د ځنکدن کې پکار ده چې مونږ ورسره ناست یو، سوره یاسین وایو، د کلمې طیبې ورد کو، هغه ته تلقین کو. تلقین دې ته نه وایي چې ته ورته وایې چې کلمه ووایه، تلقین دې ته وایي چې د هغه په مخ کې به په زوره زوره کلمه وایې چې د هغه دې خوا پام شي، د هغه په خوا کې سوره یاسین ووایه چې د ځنکدن سخته پې اسانه شي. ځکه زما عزتمندو، د ځنکدن سخته، د ځنکدن تکلیف دا ډېر مشکل کار دی.
صحابی فرمای زنکدن او سا وتل دونه ګران کار دی لکه د ژوندې چیلې نه چې سرمن وباسي. روح وتل دونه ګران کار دی لکه په مرۍ کې چې یو انسان له د غنو ډکه جامبړه او شاخ ورننه باسي او بیا یې واپس راوباسي او ننه باسي، مرۍ به ارې ارې شي. روح وتل دونه ګران او مشکل کار دی لکه چې د غنو ډکه شاخ وي سانګی او په هغې باندې یو لمده کمبل واچي او هغه راکاږي نو کمبل به سوری سوری شي. الله دې موږ باندې دا سختې اساني کړي. نو په دغه دوران کې د ده خوا کې د قرآن پاک تلاوت، د سوره یاسین تلاوت، د لا اله الا الله تلقین او ورد کول. مونږ بعضې خلک دې کې کوتاهي کوو، غریب په تکلیف کې وي مونږ وایو اله لور پسې خبرې لور ورته مخامخ کې چې وی ویني اخري وخت دی، اله زوی پسې خفه دی چې خپل زوی وویني اخري ملاقات ورسره وکړي، اله چاچی ورته مخامخ که او اله مامي ورته مخامخ که. نه زما عزتمندو دغه وخت کې د ده نه د دنیا مال او اسباب او اولاد لرې وساتئ، د ده مخې ته قرآن راوله، د ده مخې ته د الله ذکر راوله، کلمه ورته راوله، دغه څیزونه دې سیټ تک. بهرحال د کلمې تلقین ورته کول، بیا چې کله روح تی اوزي نو بیا د روح وتلو نه پس د هغه سترګې بندول، لاس او خپې وله سم کا. انسان دی روح وتل ډېر ګران کار دی، مشکل دی. وی ګوره صفایې کا، کپړې ورته واچوه او بیا زر تر زره د هغه د کفن دفن انتظام شروع که. د کفن دفن انتظام کولو کې تلوار وکړه. زما عزتمندو دې کې مونږ د خپل خواهش مطابق چلیږو. مونږ اکثرو ځایونو کې دین د خپل خواهش تابع کړی دی. تاسو به کتلي چې یو سړی وفات شي، زوی یا رور یې په دوبۍ کې، پلار یې په دوبۍ کې، په بهر ملک کې، نو بیا څه وایي یاره استاد چې ډېر غټ ارمان یې دی، جنازه خو ځل کول پکار دي چې زر وشي، خو بس د هغه ډېر غټ ارمان دی او بیا به یې پړه غټ ارمان پاتې شي ورګه چې هغه راورسي او وی ویني. نو 10 ګنټې او 8 ګنټې بیا مړې هغه ته پروت دي. او چې کله بهر څوک نه بیا وی استاد د شریعت څه حکم دی؟ شریعت خدا وی چې بس زر زر دفن کول غواړي نو بس استاد جي زر زر به دفن کو. شریعت پته خو به اله لګي چې د پلار د زوی د ضرور په دوبه کې وی. مطلب به د خبره دا دی چې دین با د خپل طبیعت او د خپل ضرورت تابع کو نه، بلکې خپل ځان به د دین تابع کو. زر تر زر سونه وخت کې چې کېدی شي د کفن دفن انتظام پکار دی. بیا دله غسل ورکول کېږي. نو دی چې څنګه په جون باندې د نامحرمو دپاره نامحرمو او د محرم دپاره محرمو داسې په مرګ باندې هم دی. غیر مرد او غیر ښځه دا به د میت له راځي نه، ګوتې به وله نوړي، ګوري به ورته نه، بلکې چې کم د چا دپاره د ده ته کتل او د له ګوتې وړل جایز وي، د ده محرم وي، هغه به دله غسل ورکوي. دې کې هم زموږ نه ډېرې کوتاهۍ کېږي. په زنانو کې خو اکثر یو ابۍ مشهوره وي، بس هغه غسل ورکوي. خپله لور خپله خور دا دې زنانه ته نه رانږدې کړي، دا ډېره غټه غلطي ده زموږ. هغه مشره ښځه وي هغې له چل ورځي، هغه دې ته طریقه ښیي، خو غسل به خپل میت له او خپل مړي له ته په خپله ورکې. دغرنګې نارینه
الکان پلاری مړی او وی مونږ یریږو پلار له غسل نشي ورکولی پردي سړي وله غسل ورکي دا خبره نه ده دا دومره ګران کار نه دی اکثر مشران یا استاز د جماعت دا موجود وي د هغه نه ځان پویول او هغه طریقې سره غسل ورکول بل د غسل په دوران کې د پردې اهتمام کول که زنانم وي د زنانه بې پردګي به نه کوي دارنګې که نارینه وي د نارینه حیا به نه اخلي د پردې به ډېر زیات اهتمام کولی شي او بله یو کوتاهي او غلطي په دې کې زموږ نه دا کېږي چې سړی وفات شي او سړي لامبولو له راځي کور ته نو په حجره کې باقاعده ستونه وشي او چې چاته ست اونی شي او ونه ویلی شي هغه بیا مروري او خپي وی ما ته ست ونه کو د غسل د ورکولو دپاره هی 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 دا څه د جهالت خبرې دي نه محدود کسان 3 4 5 کسان کم از کم زیات نه زیات چې 15 یا 16 کسان دا غسل ورکولی شي خو زمونږ غلطي دای چې د حجرې نه 10 کس او 15 کس راپاسو کور ته راولو نو ټیک د دا کم کور ته چې دی راننوځي دا 15 کسه کیدای شي دغه کور د ماما کوري یا د تره کوري یا د ترور کوري خو په دغه دوران کې تاسو به کتلی د چم گاونډ بلا ښځې راغلي نامحرم او موږ په 15 او 20 سړي د پاسه ورواچو دا څونه بده خبره ده بې حیایي جوړه شي بې پردګي وشي داسې نه دي پکار مخصوص کسان کور ته رادننه کول او د کور ته د دننه کېدو نه مخکې اعلان کول چې پرده وکړئ سړي کور ته راځي د میت له غسل ورکوي بیا چې ولکه له غسل ورکړی شي د غسل نه پس مقبرې ته یوسي میت نو په جنازګاه کې بیا یو بل اشر نشري مونږ چونکې غم خادو کې صرف ملاوي یو بل سره بیا ملاویږو نه نو دی خوا مړی مخې ته پروتي او په جنازګاه کې خلکو ګپ شپ لګولي وي دا ټولې خبرې د اصلاح په طور باندې کومه چې مونږ او تاسو ته د میت احکامات او آداب معلوم شي جنازګاه کې پکار ده جنازې پسې مونږ روان یو په لاره مونږ له پکار ده د الله ذکر کوو استغفار وایو درود شریف وایو د جړا او د وعظ او د نصیحت مقام دی پکار ده چې مونږ ډېر فکرمند جړا سره سوچ او بچار سره چې یوه ورځ به زما جنازه دکسې د چا په اوږو پرته وي او روانه وي بیا په جنازګاه کې ګپ شپ صفونه نه جوړول چغې چغارې هلکه دې خوا شه او مخکې شه او سب پوره دی او سب نه دی پوره یو منټ پاتې دی او 2 منټه پاتې دي نیت کوه استاد جي هغه د میلمه را روان دی او دغه د میلمه را روان دا ټول زمونږ عبثیات دي فضولیات دي 2 منټه او 3 منټه ټیم یې په جنازګاه کې پکار ده چې هغه مونږ ډېر غم سره درد سره تیر کو ځکه چې زمونږ مخې ته میت پروتي د چا پلاری د چا روري د چا ګاونډي د چا ترز وي د چا ماماز وي د چا مامي د چا چاچي د چا موري بهرحال په جنازګاه کې ډېر په عجزۍ سره درخواست او جرګې له راغلي یو نو چپ چاپ پکار ده چې ولاړ یو د الله ذکر کو بیا کله چې جنازه وشي د جنازې نه پس میت قبر ته وړل دي پکار ده چې کم محرم خلق دي نارینه دي چې هغه د میت قبر ته ورکوز کی او قبر کې د کېښودو نه پس مکمل هغه قبلې طرف ته واړو زمونږ خلک وایي مخ وله قبلې ته کې
مکمل قبله ته واړوه.